پښتنو ما ته وایي جي پروندار مې یم داسې راله څه وکړه چې دا ورور مې مړ شي جملې ته توجه شه یو انسان د خپل ورور ښځې ته غل کېدل دا خو زه داسې ګڼم لکه انسان چې د خپل ورور جسم ته غل شي لکه پښتونه هم مړ شوې او مونږ پړ شوې څنګه یاره جي مړم پښتون شو او چې د دهشتګرد لیست راشوي جي دا پښتنو دهشتګردي کړې ده پښتنو تاسو ته وایم په دهشتګردۍ کې هم ستاسو نوم دی او په وینو کې هم ستاسو نوم دی ما ته یو کس وایي چې پاکستان کې کاروبار نشته مې کاروبار د دنیا جی پاکستان کې وی کاروبار نشته غرق ته میرا څه کاروبار د تخیم وی څه کاروبار دی چې پاکستان کې چلیږي مې دوه کاروبارونه دي چې پاکستان کې چلی یو د کفن کاروبار دی یو د تابوت کاروبار دی پاکستان کې دوه کاروبارونه په زور شوق سره چلیږي چې کفن پکې عام خرڅیږي د کفن مارکیټونو ته ورشه د ما محترمو پښتنو تاسو ته وایم په پاکستان کې د کفن خرید او فروخت ډیر کیږي د کفنونو دکانونه واچو ډیر خرڅي نمبر 2 تابوتونه پکې ډیر خرڅيږي تابوتونه خرڅوه کنه وګوره سونه ماشومان یتیمانان شو د ما محترم تاسو ته پته دا زمو ستاده پښتون د وجر زه پښتون به ترکمه پورې د یو بل سره حسد کوم زه پښتون به ترکمه پورې کله مولانا زنده‌باد او عمران خان زنده‌باد مریم نواز مرده‌باد پلان کې زه پښتون به ترکمه پورې پدې کې ضمانت تیرو الکه ماته یو کس یې تاسو ته یو جمله و یره جی د پښتنو وینه توې شو د اواز باجوړ چې کوم سانه خو شو توجه د پښتنو وینه توې شو مې د پښتنو نه خبره چې وینه ولې توېږي تا ته پته ده چې دا وینه ولې توېږي تاسو ته پته ده چې په پښتونخوا کې او بیا په پښتنو باندې دماکې ولې کېږي تاسو ته نن یو عجیبه نکته وایم جي تاسو ته پته ده پته د غیر وته چې په مخ ته ځمکه باندې بهادر دین والا خلک شجاعت والا خلک جنگ والا خلک دا پښتانه دي وته پته ده چې ایمان او جنگ والا جهاد والا خلک پښتانه دي نو راشه دوه کارونه پکې عام کنو وینه تویول به په نالو کې آسان شي دوه کارونه پکې په دې پښتنو کې آسان کنو وینه تویول به آسان شي یو په دا پښتنو کې بے حیايي عام کا وګوره د پښتنو سونه ماشومان په ټیک ټاک باندې ګډيږي تنګ جامې اچولې دي او هغه وډیرګان پنجابیان د الکانو ته میسجونه کوي او بیا پنجاب او دوبو ته غواړي تاسو ته پته ده دې جمله دا پښتانه ماشومان چې تا ول موبایل ورکړي دي دا واړه ماشومان چې په ټیک ټاک باندې فلټر لګولې دي د خپل حسن اظهار کړي دي د خپل جسم اظهار کړي دي دا مخصص شو کول غواړي پښتانه بے حیايي چې عام شو د پښتنو وینا تویول آسان شو دویم نمبر چې د پښتنو کې حسد پیدا شو اتفاق ختم شنو حسد پکې عام شو الکه وینه تویول آسان شو حسد پکې عام شنو وینه تویول آسان وګوره یو پښتون د بل پښتون خپې وي لکه پښتنو یو عجیبه خبره کوم د پښتون عجیبه غونډه کار دی مړ شو پړ شو پښتون دي ته پته ده چې ترکمه پورې دا خلک زنده‌باد او مرده‌باد کې پدې کې کار کول آسان دي د دې وینې تویول مونږ ته آسان دي کبلاس کېږي نو د پښتنو په جماعت کې کېږي جی د چا په جماعت کې کېږي د پښتنو په جماعت کې کېږي د پښتنو جماعتونه شهیدان کېږي پته ولګېده د پښتون وینه د پارامي چرګ نم اردانه شوه په دغه ورځ باندې د باجوړ چې کومه سانې خو شوه په دغه ورځ باندې به دونه چرګان هم نی الاد شوي دونه د چرګانو وینه به نویته شوي څونه چې د انسانانو او د پښتنو وینه وبهیده تاسو ته پته ولګېده دا د چا د وجې نه د حسد او بې اتفاقۍ د وجې نه رور ته غل دی رور ته غل دی چې دې د سر څنګه دوکه وکړمه چې ما ته یو کس رنګ وکړو یاره جي پروندار مې نیمه پښتونو ښه تاسو ته وایم مسلمانانو پښتونو ما ته وایي جي پروندار مې نیمه داسې راله څه وکړه جي چې دا رور مې مړ شي جملې ته توجه شه یو انسان د خپل ورور ښځې ته غل کېدل دا خو زه داسې ګڼم لکه انسان چې د خپل ورور جسم ته غل شي ته نن روندار نه پرېږدې ظالمه چې ته روندار نه پرېږدې نو ستا وینه به نالو کې بهیږي بیا چې ستا ماشوم په ټیک ټاک باندې خپل جسمونه ښکاره کوي ستا وینې به پښتونه بهیږي بیا چې تر کومې پورې پتا کې حسد بې اتفاقي ستا وینه به بهیږي به په نالو کې په لښتو کې د ما محترم تر کومه پورې چې موتا کې بې اتفاقي شته وینه به وي نبی رسول الله مبارک او فرمای موسی علیه السلام نه زما رب تاسو کې اے موسی دا راته وایي زما د رضا دپاره دی په دې دنیا کې څه کړي دي پښتنو تاسو ته وایم زما د دې رضا دپاره دی په دنیا کې څه کړي دي موسی علیه السلام ورته ها رب کړي مې دي تبلیغ مې کړی دی نو زما رب ورته وایي موسی دا خو ستا فریضه وه توجه غواړم موسی دا خو ستا فریضه وه ها رب زه عبادت کوم نو زما رب ورته ها دا خو ستا کمال دی پیغمبر عبادت وکړي نو چې پیغمبر عبادت نه کوي خو پیغمبر نشو
تبلیغ ستا فریضه ده، عبادات ستا کمال دی، ولې به نه کې؟ نو د الله رضا دپاره ربه ته ماته څه وښیه، خدایه د خپل رضا دپاره ماته ته څه وښیه، زه څه وکړم؟ نو زما رب د عرش نه جمله وفرمیله، تاسو ته مسلمانانو زما رب د عرش نه جمله وفرمیله چې موسی چېرته یو بنده سره دی چې زما بنده دی، چېرته زما د رضا دپاره محبت کړی دی؟ تاسو ته چېرته بنده سره دی زما د رضا دپاره مینه کړې ده؟ تاسو ته تاسو چرته یو مسلمان سره بغیر د مفادونه چې مفاد پکې ني، زما وسره کاروبار شریک ني، خور ته غلنیم، مور ته غلنیم، رور ته غلنیم، رودار ته غلنیم، مال ته غلنیم، زو ته غلنیم، زما وسره مفاد پرستی نشته. تاسو ته وایم ستا وسره مینه شته؟ تا نه تپوس کوم ستا وسره مینه شته؟ نو زما رب وفرمیل موسی زما بنده سره دی چېرته زما د رضا دپاره مینه کړې ده. सलाम